زمونږ وزیر اعظم دی خلک ورته شهباز شریف وایي دغه شهباز شریف یو نوټ وکړی دی هغه نوټ په مارکیټ کې ونه میلاویږي واسې لکه نمونې لپاره میلاو شي په هغه نوټ باندې دې لیکلي 75 موږ ورته 75 وایو چې اوس موږ رجسټر دی 75 کالو شو په دې باندې څلور فوټوان دي یو قائد اعظم بابا دی یو پکې علامه اقبال بابا دی یو ښځه ده یو سړی د دو سړو پکې ګیري نشته یو پکې ډېره اوږده ګیره ده دا اوږدې ګیرې والا سر سید احمد خان دی دا نظام تعلیم د سکول والا دا ټول هغه راویستی دی دا یې مشر دی ډېر غور سره وګورئ مونږ خو نه پېژانده دا شهباز شریف دی الله خوشحاله کړي د هغې فوټو مونږ ته خو چې هغه سړی دا مونږ دا لټو دا سړی مونږ هغې پسې روان وو سړی کوم ځای کې هغه سړی مونږ داسې میلاو شو اوس وګورئ څومره چې مونږ باچاګان راغلي دي د مدرسې یو مولا پکې نشته وزیر اعظم چې راغلی دی هغه د علیګړ دی جرنیل چې راغلی دی دا د علیګړ دی جج چې راغلی دی دا د علیګړ دی صدر چې راغلی دی دا د علیګړ دی او تاسو ډېر غور وکړئ ورته چې دا چې څومره باچاګانو سپور راغلي دا ټول د مدرسې نه دي دا د علیګړ دي مونږ نو خبر دا خلک څنګه دي مونږ مولیانو مدرسې کې ناست جومات کې ناست د پیپل پارټۍ والا راغلل هغوی دا مسلم لیګ والا ډېر غټغلي دي او که مونږ له موقع میلاو شله د دې خېټې نه مونږ پیسې راوباسو د قوم ما زرداري صاحب ډېره خسته خبره دی بیا چې کله مسلم لیګ والا راغلل نو هغوی وایي داسې دا غلا ټول نه زیاته زرداري کړې ده مونږ څه غلا کړې ده مونږ شریفان یو ټول نه غټ غل دا دی او که مونږ ته موقع پیدا شوه مونږ به د دا خېټه سیرو او دې نه به د قوم پیسې راوباسو ټیک ده صاحب نواز شریف صاحب تا به دا سړی پېژندلی مونږ هم نه پېژنو بیا دې کې عمران لالا راغی نو عمران وی دا ټول غلي دي دواړه زه خو دوی سره لاس نه میلاوم او زه د غلو ډېر زیات مخالف یم مونږ او د هغه پارټۍ کې نو لیکن خوشحالېدو ورته چې دا غله به دی اوس غلی اوس غلی اوس غلی دا غله به د غلا نه انکار وکړي نو لږ پیسې به د قوم بچي خوشحاله ورته ډېر زیات و چې کله دی کوشو نو پته ولګېده چې دا غلا څنګه کوي دا چلیم خلکو ته وښو بیا د یوه ښځه وه برخه به اغوسته حجاب به کو او پیره و پیره هغه پیره په پردې کې غلا کوي ای خدای دې سره به وسکي بهی تاسو څنګه غلا نه بچ کېدی شي فوجیانو وی عمران هم غل دی او دا نواز شریف هم غل دی او زرداری هم غل دی موږ فرشتي یو چې کله دې له موقع میلاو شوه دی وی یو فوجي دومره غټ غل دی که د هغه غلا جمع کړي یو طرف ته او د پاکستان د ټولو سیاستدانانو غلاګانې بل طرف جمع کړي نو د هغې غل د لسمې حصې ته هم نه رسي جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں ستا نظامی تعلیم ستا تربیت د غلا کړی دی ته به غلا نه ځان څنګه بچ کې یا به ته وړیکې غلې یا به ته لوی غلې یا به ته تازه غلې یا به ته زوړ غلې لیکن تا کې غلا شته غلا چې نشته هغه څوک دی هغه د قرآن مجید عالم دی هغه د قرآن حافظ دی هغه د قرآن مفتی دی دا سے مشکل حالات کے قوم ته موږ ایماندار قیادت ورکوو او زما کمال نه دی دا کمال د قرآن مجید دی وایمه او ډېر زیات اخلاص سره وایمه خپل بچي د قرآن تعلیم نه مه محرومه کوئ لاس پورته کوئ وعده وکئ چې انشاءالله خپل بچو باندې د قرآن مجید تعلیم به کوو خامخا به کوو او وګورئ قرآن مجید چې نو د صحابه کرامو مخکنی حالت څو د اسلام نه مخکې کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا یوں ہی روز چلتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چھڑتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں جھگڑے وڈیرے زیادہ ہوئے دا نن چې کوم بیمارې موجود دي دا ټولې بیمارې نبی علیہ السلام نه مخکې موجود وي چې نبی علیہ السلام راغی او قرآن عظیم الشان راغی نو د قرآن عظیم الشان پر راتلو سره خلق
ډیر زیات پاکان شو، خلق ډیر زیات خشو. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ننچے 75 کالو شو زوائمہ، اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، وائمہ زمانے بچی منہ رحموں کا دا نور غلم پیدا کوا، دا دی تربیت ہوگا، دا ایماندار قیادت جوڑ گا. اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور جو قرآن مجید چکم دیاغی عکس کی چکم فاضل راغلے دے، نن ستا بکیلی کی موجود دے، ستا مخی موجود دے. تو وہ تا امام سے ہوئے، تو وہ تا قاری سے ہوئے. زدی آغا بارہ کے سوئے ماں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وائمہ سبق پھر پڑھ، شرافت کا، رحمت کا، امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا.